تا د ملت ابراهیم علیه السلام نه چې څوک د دین د ابراهیم علیه السلام نه اعراض کوي نو هغه بیوقوف ته، هغه کم عقل دی. ځکه چې ابراهیم علیه السلام باندې الله امتحانات کړي وو. په هغو امتحاناتو کې الله رب العالمین پاس کو، دوستی جوړ کو. تفسیر بحر محیط کے علامہ ابو حیان فرمائی ما ابتلاہ به فی ماله و ولده و نفسه فسلم ماله للزیفان و ولده للقربان و نفسه لنیران و قلبه للرحمن فاتخذ الله خلیلا. ابراہیم علیہ السلام باندې الله امتحان کړو، په مال د دې کې، په بچیو کې، په نفس کې. نو مالی ملمنو ته وسپرل، ملمنو باندې بخواړه او بچی د قربانی اراده وکړه، ځانی اور ته پیش که او زړی رحمان توار که. فتخذ الله خلیلا. نو الله رب العالمین ابراہیم علیہ السلام د زړه دوست جوړ ک. نو دا چې سړی چې هغه ډېرې قرباني یې کړې وې، د دین مرکزی جوړ کړی و، او همدارنګې په هغه کې تکلیفونه برداشت کړي وو. ابراہیم علیہ السلام ډېرې قرباني دین دپاره کړې وې. یوا قربانی پکې دام وا چې الله د دین مرکز بنیادی ولګول. علما فرمایي مورخین چې د کعبه جوړېدل لاس ځلې شوي دی. کعبه لاس ځلې جوړه شوې دی. اول د ملائکو جوړه کړې وه. د آدم علیہ السلام د پیدایش نه 2000 کاله مخکې آدم علیہ السلام الله نو پیدا وکړی. 2000 کاله مخکې الله رب العالمین آرډر وکړ ملائکو ته. نو ملائکو کعبه جوړه کا. بیا دویم نمبر کې آدم علیہ السلام د کعبه تعمیر کړو. لکه څرنګه دا روایت امام بیهقی رحمه الله ذکر کړی دی. دریم ځلې کې بیا بعضې د زمنو د آدم علیہ السلام د کعبې تعمیر وکړه. لکه شیش علیہ السلام د آدم علیہ السلام زوی و، نو هغه د کعبې تعمیر وکړه. څلورم ځل کې بیا ابراهیم علیہ السلام تعمیر کړو. پنځم ځل کې ملائکو د کعبې تعمیر کړو. بیا شپږم ځل کې قبیله د جرهم چې په عربو کې مشهوره قبیله وه، قبیله جرهم د کعبې تعمیر کړو. اووم ځل بیا قصی ابن کلاب د هغه د کعبې تعمیر کړو. اتم ځل بیا د مکې قریشو د مکې تعبیر وکړ د بیت الله تعمیر. په دې وخت کې د نبی علیہ السلام کا عمر چې و تقریباً 25 کاله و. نو قریشو د مکې تعمیر وکړ. نبی علیہ السلام د 25 کالو. نهم ځل عبدالله ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 65 ہجری کے د کعبے تعمیر کړو. بیا لسم ځلې سن 74 سن ہجری کے حجاج بن یوسف د کعبے تعمیر کړو. دا لاس ځلې د کعبے تعمیر شوی دی، پورا مکمل لاس ځلې. نو ابراہیم علیہ السلام ډېرې قرباني دین دپاره کړې وې. نو تاسو اعراض مکوئ د دین د ابراہیم علیہ السلام نه.
الله رب العالمین زجر ورکوي ښا آپ من کې معنا د استفهامین کری دے ومن يرغب عن ملت ابراهیم مخناړوي اعراض نه کوي د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من صفها نفسه مگر څوک چې کم عقل وي د ځان خپل بیوقوفي د ځان خپل یعنی په خیر او شر نه پوهېږي نو هغه د ابراهیم علیه السلام د دین نه اعراض کوي ولقد استفیناه یقینا مو غوره کړی د ابراهیم علیه السلام فی دنیا په دنیا کې وانه فی الاخرة لمن الصالحین یقینا دی به په آخرت کې د جماعت نیکانو نوي یو شیخ معنا کوي لمن آل المرسلین دا به د اوچتو پیغمبرانو نوي دا به د اوچتو پیغمبرانو نوي دا به د جماعت نیکانو نوي اګوره ملت او دین او شریعت د الفاظ مترادفه دي معنی واحده ده بعض وخت کې دین ویلی شي بعض وخت کې ملت ویلی شي بعض وخت کې شریعت ویلی شي دا ټول الفاظ مترادفه معنی جدا جدا دي ښا پوهېږې خبرې ون ملت چې دی دی کله اطلاق کیږي په ملت په قرآن کې تقریباً 15 ځلې ذکر دی ښا او کله اطلاق کولی شي په ملت حقا باندې یعنی ملت ابراهیم پوهېږې خبرې ون ملت حقا باندې اطلاق کولی شي دا قرآن کې په 9 ځایونو کې راغلی دی ښا او کله اطلاق کیږي په ملت باطله باندې سورت یوسف وګورئ 29 آیات انی ترکتو ما پر خودلې د هغه باطل دین او ما تابعداري کړې د خپلو مشرانو همدارنګه سورت سواد 9 نمبر آیات اور سورت آراف 9 اتیم اور سورت ابراہیم 14 آیات سورت الکہف 6 آیات نو کلا اطلاق ته ملت په ملت باطله باندې کیږي نه باطل دین باندې ښا پوهېږې خبرې ون نو دغه کې ملت نه مراد ملت حقا دی چې دین د ابراهیم علیه السلام دی ومن یرغب اګوره رغب چې دی لفظ رغب کا دین او رستا لفظ د عن راشین په معنی د اعراض سره دی لکه دلته عن لفظ راغلی دی ومن یرغب عن ملت ابراهیم اسوک اعراض نه کوي د دین د ابراهیم علیه السلام نه عقل چې عن اورست رغب ناورستا لفظ د اعلان شي نو په معنی د میلان سره راځي ښا راغبا الیه سمنا مالا الیه هغه طرف ته میلان وک عقل چې رغب ناورستا لفظ د با راشي یا من راشي نو په معنی د غوره کولو سره راځي لکه سورت توبه کې ولا يرغبو بانفسهم عن نفسه نو لفظ با راغلی دی کله چې لفظ با او لفظ من پاس ته رغب نراشي نو دا په معنی د غوراوالی سره دی مومنانو کې دا صفات چې ولا يرغبو بانفسهم عن نفسه نه غوره کوي خپل ځانونه د نفس ته پیغمبر نه د نبی علیہ السلام نه خپل ځانونه نه غوره کوي ښا نو ګوره دلته د رغب صله چې دی عن راغلی دی نو دې د وجې نه په معنی د اعراض سره دی ښا او من کې استفهام معنا دی ومن یرغب
اعراض نه کوي د دین د ابراهیم علیه السلام نه مګر څوک چې کامکل وي د ځان خپل کامکل سړی چې وي هغه به د دین د ابراهیم علیه السلام نه اعراض کوي. ګوره ابراهیم علیه السلام کې کمال وخه کمال فی نفسه ذکر کئی ووصى بها ابراہیمو کے کمال غیری ذکر کئی خپلم کمالو اور کے غیر د پرم کمالو. اس قال ربه اکل چویلو رب دے ابراہیم علیہ السلام تا اسلم تابیدار شا قال ابراہیم علیہ السلام تو فرمایلو اسلمت لرب العالمین ز تابیداری نه پر د رب العالمین. سوال پیدا کیږي چې ابراهیم علیه السلام خو تابعدار و نو الله څرنګه ورته ویلو چې اسلم تابعدار شه پوهېږي خبرې باندې ابراهیم علیه السلام خو تابعدار و دومره امتحانات تیر کو دومره امتحاناتو کې پاس شو الله پیغمبر جوړ ک نو بیا څرنګه الله ورته چې اسلم تابعدار شه دید پر جواب دادے چی دیتا الزام المخاطب بما لم یلتزم ویلے شیخا الزام المخاطب بما لم یلتزم شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی لکه یو سړی شاګرد ته ووایي چې شاګرده چای راوړه نو شاګرد په چایو کې تاخیر وکړي نو چې تاخیر وکړي د استاد ورته ووایي چې شاګرده تا د ما د مرګ بندوبست کړی دی ښه تا مطلب نور نشته خو ته ما مړوې ښه نو ګوره اوس کې شاګرد خو د استاد د مرګ بندوبست نه دی کړی خو دی استاد ور باندې الزام ولګول دي ته الزام المخاطب بما لم یلتزم یلی شي ښه پوهېږي خبرې باندې دا په قرآن کې په ډېرو ځایونو کې ذکر کیږي ښه چې یو مخاطب ځان باندې یو شی نه وي لازم کړی ته ور باندې الزام ولګې نو چایو کې تاخیر وکړه نو استاد ورته ویلو چې تا د ما د مرګ بندوبست کړی دی ته ما مړوې نور څه مطلب نه دی نو شاګرد خدا بندوبست نه دی کړی د مرګ والا خو صرف چایو کې تاخیر وشي نو استاد ور باندې الزام ولګول دي ته ویلی کېږي الزام المخاطب بما لم یلتزم دا څه شي د وجې نه کېږي دا ګرانوالي او محبت د وجې نه کېږي لکه یو شاګرد سړي باندې ډېر ګران وي او ورته وي چې چای پاخې که نو هغه تاخیر وکړي نو دی ورته وي چې ته ما باندې دومره ګران یې ما دومره محبت دی در سره تا بیا دومره تاخیر وکړه خو مطلب د دا دی څه ما مړوې نو شاګرد خو د مرګ اراده نه دی کړې نو ابراهیم علیه السلام تابعدار دی خو تاکید دپاره دا خبره الله ورته ذکر کوي ها چې تابعدار شه ویلو چې زه تابعدار یم پر د رب العالمین ګوره دا کمال فی نفسه ابراهیم علیه السلام خپلم کامل انسان وخه اوس بیان د کمال لغیره ووصى بها او وصیت کړو ابراهیم علیه السلام به ها پدی ملت سلام پدی ملت سرا پدی اسلام سرا دا ضمیر راجع دے به ها کې ملت تا یا راجع دے اسلام تا نو سوال پیدا کیږي چې اسلام خو مذکر دی او بیا ها ضمیر څرنګه راجع کیږي نو دې پر علما جواب کوي چې مراد د اسلام نا کلمه دی نو کلمه خو مونث دی په تعویل د کلمتون سره د اسلام نو ځکه ورته ها ضمیر راجع کیږي وصیت کړو ابراهیم علیه السلام ها پدی کلمه سره پدی ملت سلام چا کړو ابراهیم علیه السلام باندې خپل بچیو تا او یعقوب علیه السلام اڅرنګ وصیت کړو یعقوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام لمسه ده او د اسحاق علیه السلام زوی ده څرنګ وصیت کړو بیان د وصیت یا بنیا اے بچیو ان الله اصطفى لكم الدین یقینا الله قرآن کړه تاسو لپاره دین اسلام فلا تموتن فی حال من الاحوال تاسو ممړېږئ په یو حال د احوالو کې الا وانتم مسلمون مگر چې تاسو تابعدار وئ د الله تابعدار وئ ښه هغه خبره ول
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पखपलम कामेलो व इब्राहिम अलैहिस्सलाम चेवो दा नोरो परम कमेलो उनके ओखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बची 12 बची ओखा उलमा जिक्र कई चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम 12 बची हो यो इस्माइल वो यो इसहाक हो दाखो मशहूर ओखा दो बल मदियनो बल नुम चो जमजानो बल नुम सरह हो सरह बल नुम नफशो द बल नुम नफशानो द बल नुम रामीमो द बल नुम सूरजो द बल नुम लूतान द बल नुम नाफिस द दुल्ला जमनियो इस्माइल इसहाक मदियन जमजान सरह नफश नफशान रमीम सूरज लूतान नाफिस और यकूब अलैहिस्सलाम 12 जमन खा यूसुफ युनुम यूसुफ खा बलनुम रूबील बलनुम शमऊन बलनुम लावी बलनुम यहूदा बलनुम दानी बलनुम नफ्ताली बलनुम काद बलनुम आशेर बलनुम ऐसाजर बलनुम दायकून बलनुम बेनियामीन यूसुफ रोबील शमऊन लावी यहूदा दानी नफ्ताली काद आशेर ऐसाजर दायकून बेनियामीन दाद यकूब अलैहिस्सलाम ज़मन खा अम कुंतुम शुहदा दाद यो एतराज जवाब दे चवारी दीगी पमसले रिसलत बंदे यहूद तरफ नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम यकूब अलैहिस्सलाम दखपल मर्ग पवाख के वसियत कड़ो पे यहूदियत नसरानियत सराम तो अल्लाह जवाब अर्की चना तासो पगवख के हाजिर हो यकूब अलैहिस्सलाम तमार्ग रागे आगा दा वसियत कड़ो कागद तौहीद वसियत कड़ो गलत खबर मको यहूदियत नसरानियत वसियत न हो कड़े यहूदियत नसरानियत दा खुद ईसा और मूसा ना बात पैदा हुई दी मरा मख के यहूदियत नसरानियत खबर न हुआ दा दुमरा बेवकूफ दरोजन दे हाँ हम कुन तुम शुहदा एतासो हाजिर हुई इस हजरा कलचे हाजिर शो याकूबा यकूब अलैहिस्सलाम था अलमौतो असबाब द मार्ग अलमौतो मार्ग यकूब अलैहिस्सलाम ता मार्ग राग है असबाब द मार्ग रागलू जन मिश नो पदी वक्त के देख पलो बच्चियों तवीलू इम्तिहान द परा पलो बच्चियों बने कल कल इम्तिहान कवा चे जमर्शन तब भी सके नो चे खबा चे गाबोई चे तामेशन बना पड़ेगा दम ओ चे बेकारा बच्चे नो खपल प्लार मिशन प्रेग दवी नो खपलो बच्चियों ते वीलू इसकाल अले बनी है आकल चीलो यकूब अलैहिस्सलाम खपलो बच्चियों था माता बुदुन मिम्बादी तासो बद चाय इबादत को पास तमारक जमाना कालू नाबुदु इलाहा का अगोइलु चुमुंगा बंदगी का उंदा खुदा दस्ता व इलाहा बाए का आदा आ माबूद मशरान दस्ता आ मशरान सूक्ति इब्राहिम च इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे चदमुने कदे व इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कदे व इस्माइल अलैहिस्सलाम व इसहाक अलैहिस्सलाम इलाह वाहिदा नाबुदु इलाह वाहिदा मुब बंदगी कुम दो यो खुदा व नहनु लहु मुस्लिमून अमुंगा व तबेदारूम दाल्ला नगोरा याकूब अलैहिस्सलाम खुशाल शखा चे दमा बच्ची नरान दे खा दमा मेशन न परेगदी पेगे खबर है
तो इसराइल और यहूदो तासो वाले इल्जाम लगोई, गलत खबरें वाले कोई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम देखो बोलो बच्चियों ता तौहीद बंदे वसियत करो। यहूदियत नसरानियत खुद शिरक वाला दिन दे हा दी वसियत न हो करे हा बिया बल एतराजी बकवल हा چې مونږه پلار نه که خلق تر شوی دی مو پروا نشتا کار څه کوما مې څه پروا نشتا مو د خنک المسیح جواب تلک امتنا دا مخکې چې تیر شو چې ابراهیم د اسماعیل د اسحاق د یعقوب وغیرہ دی تلک امتون دا یو ټولګیو قد خلت لا ما کسبت یقینا تیر شوی دی هغه د پره هغه شی چې دیو کسب کړی دا یو ټولګی دی چې تیر شوی دی لا ما کسبت دی ټولګي د پره امت د پره هغه شی چې کسب کړی دی خیر او شری کړی دی دا خپل کار دی ولکم ما کسبتم تاسو د پراغه دي چې تاسو کسب کړي خیر او شر نام هغه اعمالو باندې نخلصيږي چې ته چې زړه خنه کلمه سیما خنه کلمه سیم ولا تسالون تاسو نه به تاسو نشي کولای اما کانوا یعملون مبارک هغه کې چې دیو عملونه کولو هغه خپل اعمال دي تاسو خپل اعمال دي بل اعتراض کول چې ګوره د مو دین یهودیت نصرانیت حق دین دی تاسو دین باطل دی بیگه خبره و ابراهیم علیه السلام دا په دین یهودیت او په دین نصرانیت باندې او نو کماکلو دین یهودیت خود موسی علیه السلام نه شروع دی او دین نصرانیت عیسی علیه السلام نه شروع دی ابراهیم علیہ السلام خو ډېر په خاطر شوی دی مخکې تیر شوی دی تاسو څنګه الزام لګوي غلطو وقالو ویلو به يهودو نصراو کونو هودن او نصارا جوړ شي يهوديان او نصارا نصرانيان تحتدو تاسو په سامې لارې شي کول ورته په جواب کې ویا بل نتبعو ملت ابراهیم بلکې متبدری کوم د دین د ابراهیم علیہ السلام حنیفا چکلا کو په توحید باندې وما کان من المشرکین اداینو د ټولګي د مشرکانو نه او يهودو نه سره تاسو مشرکان یو ها اګوره د حنیف ډېر معنی دي ها اوله معنا دا ده مائلون عن الباطل الى الحق ابراهیم علیہ السلام حنیفا مائلون عن الباطل الى الحق ابلا معنا د حنیف مستقیمنا کلاکو نیغو په توحید باندې کلاک او نیغو په توحید باندې امام مجاهد معنا کوي حنیفا مخلصنا دا په خپل عقیده کې ډېر مخلص و امام ربیع معنا کوي متبعانا ابراهیم علیہ السلام دا الله تابعدارو علامہ ابن قیم در خپل معنا کړی دی ها حنیفا مقبلا علی الله والمعرض عمن سواه حنیف دارا محققی دن کے و اللہ طرف تا اعراض کو ان کے ادما سوانا صرف اللہ طرف تے رجوع آقا خیر اللہ نا اعراض کو ان کے او حنیفن کلک موحدو او کتا سوئی شر جیدہ دا مو پر ٹھی والا ہو تاسو خو مشرکان یہی او یہودو تاسو خو زیر علیہ السلام ترا رمادت شوئی او عیسینو تاسو خو عیساتا و مریم ترا مدد شوئی وما کان من المشرکین نو دید مشرکانو نام تاسو مشرکان یو دید مشرکانو ټولګی نه نو خبر صفا کا بیا بدرته وای چې ګوره تم ما تخپل عقیده وخای لکه نن درته وای ما ته عقیده وخای لکه څه شي عقیده درته وخای مړی ژوند دي کا مړ دي دا عقیده درته وخای یار توبه استغفر الله استغفر الله
وی عقیدار ته وخیا تا تبون وی چې عقیده وخیا بیگه خبره بن الله اکبر ربط د ما قبل سره دار قولو آمنا بالله د دې ربط ما قبل سره چې یهودو نصراو بویلو چې تاسو یهودیت او نصرانیت ته شرک وای نو تاسو موسی او عیسی نه منکر یې ها تاسو عیسی موسی نه مانی تاسو یهودیت نصرانیت ته شرک وای نو تاسو موسی او عیسی نه منکر شوي جواب نو تور تویې چې عیسی موسی ول نه مان عیسی موسی مانم قولوا عقیده ورته وخیا کله چې تاسو کوئی جماعت خپل عقیده وخیا نو تور ته چامنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم دا یاد کا عقیده ورته وخیا دا ما عقیده دی ایمان مراوړ دی مؤمنیم قران منم مخکی کتابونه منم پیغمبر منم هر شی منم څه عقیده ارته څه شی عقیده درته وخیا ها دا نو دیو بویل چې تخپل عقیده وخیا صحابه ته ویلو الله ورته جواب کې قولو هو یو ورته عقیده ورته وخیا کنه آمنا بالله مونږ ایمان راوړل په الله باندې او ما انزل الینا هغه چې نازل کړي شوی دی مونږ طرف ته چې قران دی ها وما انزل الی ابراهیم آج نازل کړي شوی دی ابراهیم علیه السلام ته صحیفه اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته ازباط اولاد یعقوب علیہ السلام ازباط جمع د سبت ته ها اولاد یعقوب علیہ السلام هغه چور کړه شی موسی ته او عیسی ته هغه چور کړه شی نور پیغمبران ته طرف د دیو نه مونږه جدین راولم پمند یو کاست دیو کې ونحنو لو مسلمون مونږه الله ته تابعدار یو بس عقیده ورته وخیا په خبره ون اوس ګره دعوت ورکي ها دعوت ورکي ها چاته دعوت ورکی دی یهودو ته دعوت ایمان د صحابه چا یهودو کچره تاسو پشان ته د ایمان د صحابه او ایمان راوړن تاسو به سیده لارې شو کني غلط یو ها دا یاد دلیل دی په دې خبره باندې چې د صحابه او ایمان د معیار دی مو تاسو د پره امت ته پر څه دی معیار دی ها شیشه دی لیبارټری دی آئینه دی نن خلق صحاباو پس لګیا دي بدر د خبرې کوي ها څوک معاویه پس لګیا دي څوک عمر پس لګیا دي څوک ابوبکر پس دا لو فتنه شروع دی ها الله فرمای فان امنو دعوت الی هذا الایمان کچره دیو ایمان راوړ بمثل ما منتم بی پشان تداغه چې ایمان راوړل تاسو پاغه باندې فقد اهتدوا دیو په سیده لارې شي وین تولوا کچره وګرځیدو فإنما هم فی شقاق یقینا دیو په بدبختی کې دي فسيكفيكهم الله پس کفی دې تا د پر د دیو طرف نه الله او هو السمیع العلیم او دا الله اوریدونکو دی او په دی ها نو کدیو ګډبډ کوي نو تا تعالی کفی دی ها الله تا کفی دی ها په خبره ون الله اکبر الله اکبر علامہ نصفی رحمت الله علیه فرمایي چې د آیات مشکل ته د مشکلاتو د قران نه اطالبه سوچ ورته وکا ځکه چې د دینه معلومیږي چې د الله تعالی مثل شتا او الله تعالی د دینه اوچته الله مثلونه نشته دي فلا تضربوا لله الامثال نو جواب داده فان امنوا بمثل ما آمنتم به ګورا فان امنوا ایمانا مثل ایمانکم به تقدیر دے عبارت دارنگی دے نو دا با چی دے بمثل کے دا با زید دے مثل چی دے صفت مصدر مغزوفہ دے او دا بیہی ضمیر چی دے دا راجے دے اللہ تا نو منا دا شوا فَإِنْ آمَنُوا ایمانن مثل ایمانکم بیہی کچره دیو ایمان راوړو ایمان پشانت د ایمان د ستاسو په الله باندې نو با زید دی او مثل صفت مصدر محذوفه دی ها په خبره باندې ها فین امنو ایمانن نو دا مثل د ایمانن د پرا
حدات څه دي صفات ته ها وایي خبره ونه الله اکبر د مثل صفات ته مصدر محذوفه ده فاین امنو ایمانن مثل ایمانکم به بس بیا اعتراض نه وری دي یا مثل چې ده زائد ده ها فاین امنو بمثل کې دا مثل زائد ده نو دا تقدیر شه فاین امنو بما امنتم به نو مثل من نو بسا فاین آمنو بما آمنتم بی کشری دوی ایمان راوڑو پاگا شی بنے جتا سے ایمان راوڑو دے پاگے بندے نے باللہ پا اللہ بندے یا بالقرآن یا بالنبی نو بیہی ضمیر اللہ ترجے دے یا قرآن تا یا نبی ترجے دے خواہ ویگی خبر ہے دی آیات کے معمولی غنے اشکال ہو خواہ اگر اشکال ختم شو یو تقدیر دا شو فَإِنْ آمَنُوا ایمانن مثل ایمانکم به فقد اهتدوا نو با زیدہ دے مثل صفات مصدر محذوفہ دے به کے ضمیر راجع دے اللہ تعالی تو فإن آمنوا ایمانا مثل ایمانکم به فقد اهتدوا یا مثل زائد دے بمثل کے دا مثل زائد دے فإن آمنوا بما آمنتم به کچری دیو ایمان راوڑو پاگا شی بنے چتا سے ایمان راوڑو دے پاگا بندے یعنی باللہ یا بالقرآن یا بالنبی فقد احتدو تو دیو با پسیدہ بانے لراوان شی سبغت اللہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم تاریخ ذکر کئی چکلا عثمان صاحب بلویانو مخسرہ کپما کے نو دے دا قرآن تلاوت کول آپ دیولونو چتنو اور وختو عثمان سے بھی شہید کا آپ دیا یاد بنی وینے تالے وے فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم دی بنی وینے تالے وے علماء دا دی آیات یو خاصیت ذکر کئی چھ دا آیات سڑے بگئی تلاوت کی سنت طریقے سرت سملی او دا آیات تلاوت کی او دیز رکی راولی چه زبط سالور بجے پچام دالے بکفیشی سالور بجے و تا اللہ پاک پسی دا یو تجربہ رہے ویگی خبر من فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم کافی دے تا دا پرد دیو طرف نا اللہ کڑیر حرب استعمالوی دا اوریدن کے دے لے اقوالکم العلیم بے افعالکم سبغت اللہ دارت کوئی پرس میں جاہلیت بندے ایک خبر بندے آگورا کلا بچے پیرانگے پیدا ہوش بچے با پیدا ہوش نو بیے با بچے پزیڑ رنگ کے رنگ آدھے بویلو چھے الانا سارا نصرانین حقا داو سی پیرانگے شخا زیڑ غنے رنگی وغا کے بوردوب کا زیڑی وغا اللہ اور تو فرمائلو چھے اصلی رنگ دا زیڑ رنگ نہ دے دا توحید رنگ دے سبغت اللہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمائی قابلنا سبات اللہ دا سبات اللہ دا مفعول دے قابلنا دا پرام مونگا قبول کرے دے رنگ دا اللہ چاگا رنگی فطری دے چاگا توحید دے یا دا سبغت اللہ دا مفعول مطلق دے سبغن اللہ سباتنا آرنکڑی دی مو اللہ تعالی رنکڑی دی مولرالا پرنکول السلام چاگا فطرت توحید دے سورت روم کے ذکر دے فطرت اللہ اللتی درشم آیات فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ فطرت اللہ چے دے آگا کے تغییر و تبدیل سوک نشر ہوستا ہے آگا توحید دے فطرت توحید دے ومن احسن من اللہ سبا آسوک تے خستا دا اللہ نا پرنکولو کے آلک کا تفسیر دا رنگ سرنگی دی دا سے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ امونگا خاص اللہ دا پر عبادت کا ان کی داغا رنگ دے رنگ سدے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ دا تفسیر دا رنگ دے رنگ سدے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ آگور لاہوری رحمت اللہ علیہ احمد علی لاہوری ڈرو چت سڑے تیر شوئے دے
ها د دیوبند په علماو کې یو مشهور عالم مشهور مفسر تر دی هغه په کال کې یو پروګرام کول ها نو عوامو د پره به شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه رب الها عوامو ته تقریر د پره علماو د پره خواص د پره به حسین علی رحمت الله علیه رب ال ماشاءالله ها چې تب علماو ته تقریر کوي ها حسین علی معمولی ساړه نه تیر شوی ها ډیر غاټ ساړه تیر شوی دی آغا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی رنگ ہے قرآن رنگ فروش ہے علماء کرام رنگ چڑھانے والا ہے صوفیاء کرام اللہ اکبر رنگ ہے قرآن رنگ فروش ہے علماء کرام رنگ چڑھانے والا ہے صوفیاء کرام اگر صوفیاء کرام چگا حق پرست پیران ہوئی اگر رنگ چڑھاوئی در بندے تقوا پرهیزګری در کې پیدا وي ها دا چې علما تیر شوی دی ها نو ځان رنگ کا پرنګ د قران ها رنگ خارج کا دا قران خلقو ته بیان کا هغه خبره باندې او بیا لغونه ټیم حق پرستو پیرانو علما سره تیر کا چې دا رنگ در باندې چړاو شي عملی زندگی د برابر شي ها هغه خبره باندې سند سیو نیک سړی سره لغونه ټیم پکاري سړی اخلاق او عادت برابر کی ها دا پیری مرید نه دی چې هغه په باطل روان دي بدعاتو کې خپل مریدان ورنه نواسي نه حق پرست پیران شتا دي لکه څنګه چې لاسی بابا وخا چې لاسی بابا یو حق پرست پیرو د ما پیرو علی د جنت الفردوس نصیب کی ادمرا علم اور سره چې حیران بوي دریاب بحر ناقرار وو الله اکبر نو هغه سره چې تا ټیم تیر کې نو تا تب همیشه الله را یادی دا او بالکل د دنیا نه بد زړه تور شغه چې یو غنټه نیمه تور سره تیر کې نو تب وایي چې بس دې دنیا کې نه زبلې دنیا کې هم نو رنگ چڑھانے والا ہے صوفیاء کرام و اگر صوفیاء کرام چاغا قرآن و حدیث والی ہاں پوئے خبر ہے آغا قرآن حدیث بنی پوئے گی آغا حق پرست علماوی ہاں دا چی صوفیان مرادی دا چی پیران مرادی چالیب زر آب ضربے نوی لی او ځان نے پیر جوړ کړی مونږ او داس فارس نه پیژني واجب نه پیژني ګیره کالوي او غټ بریتونه وی ها ویرا دا جی پیر دی ها لکه نن سبا میډیا باندې چې وګورئ ها قسمه حربه استعمالوي ها بلې ورځ یو شی کته یو پیر په باره کې لیکلو چې 120 عرب د دې آمدن دی 120 عرب ډالرو کڅلا چې لیکلو ها داسی پیران دی چې په جمعات کې به مصلا واچي د اخیری اعتکاف کې اخیری لاس ورځو د رمضان کې یو لاک باندې به مصلا خرڅي ها چې څوک د دې په جمعات کې اعتکاف کې په مصالې باندې یوا مصلا لکه دی کلینو کې مصالې دي یوا مصلا په یو لاک نو چې لاسو مصالو حساب کې یا 200 کسان برابر شینو تقریبا په لاس ورځو کې ها یو مرګري حساب ورته کول چې 100 کسانو کا 200 کسانو تقریبا کم از کم 15 کروڑ روپیه لاس ورځو کې ګټي ها او 15 کروڑ روپیه دا کارخانه کې نشي ګټلای ها په خبره او بیا چې نږدې ور پرې وداريږي هغه بیا 2 لک 3 لک روپیه قیمت دا چې عجیب مخلوق دی او ټول خلک روان دي ویره جی پیر صاحب ته ورسو اعتکاف ته وراخه پیسې ور کوي آپ گمراہی کے مبتلا کئی تاوانن کئی اور دینم نشی حاصل ہوئے خواہ وہی خبر ہے بنے نو رنگ چڑھانے والا ہے صوفیاء کرام رنگ قرآن رنگ فروش علماء کرام رنگ چڑھانے والا ہے صوفیاء کرام اللہ اکبر نو گورم صلاح و صفا شوا زجر اور کوي ها په جګړه کولو سره په توحید کې دالا په توحید کې جګړه کوي مړه دا گاډ واټ خلق دي
قول ورته یې پیغمبره چې نه مانی اتحاجوننا تاسو باس مباسه کوي مونږ سره فی الله په توحید الله کې وهو ربنا او حال دې چې رب زمونږ دی او رب د تاسو دی دینه خو انکار نشته تم الله پیدا وکړي تا تم الله رزق درکې لنا اعمالنا مونږ د پر خپل عملونو بدلا دی ولکم اعمالکم تاسو د پر بدلا د خپل عملونو دی مود پر خپل عملونو بدلا دي درجی دي تاسو پر خپل عملونو بدلا دي هغه سزاګانی دي ونحنو له مخلصون امونګه خاص الله پر اخلاص کوونکیو اخلاص سمنا لا نشرک بالله شیئا اخلاص دي ته لشي چې مو الله سره شریک نه پیدا کوم مخلصین له الدین هغه خبره اعلان براءت دیونه اعلان براءت کوي ها ام تقولون تاسو وای دا خبره چې ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد یعقوب علیہ السلام داو یهود او نصارا قول ورته یې پیغمبره انتم عالم الله تاسو خپيو کالله ومن اسلمو دا حق گوئی والے پټاو څوک ته غټ ظالم داغه چانا کتما شهادت نه اندو چې پټوي گوئی چې ثابت وي په دې باندې طرف ته الله نه حق گوئی والے پټاو دا خو حق پیغمبر دی د دې پیغمبري تاسو پټاو وم الله بغافل عما تعملون الله نه خبره دا کرونه چې تاسو کوي عالم الغیب دی په غیب پیږي ها دیو بویلو چې ابراهیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق یعقوب دا په دین نصرانیت او يهودیت باندې وو تاسو وګورئ سورۃ ال عمران هغه دې کې تاسو وګورئ او وشپتم نمبر ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا هغه دې کې صفه جواب کړي ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کانا حنیفا مسلمان هغه دې کې صفه سترا جواب کوي او وشپتم نمبر آیت وګوره سورته آل عمران د دیو ګوره د الزام لګول حق پرستی بدنامولو حق پرستی بدنامولو نن خلق حق پرست بدنامي هاوی پلن کی د څه ویلې دي پلن کی د څه ویلې دي دا ټول دروغ دي ما وایا هغه باطل پرست نه وخا ومن ازلم ممن کتما شهادت عنده من الله ګور مخکې فرمایلو چې لوی ظالم هغه څوک دی چې جمعتون نه بندول کوي دلته وایي چې لوی ظالم هغه دی چې هغه گوی پټوي نو جمعتونو بندولو کې غټ ظالم هغه دی چې هغه جمعتون نه بندول کوي گوی کې غټ ظالم هغه دی په گواهانو کې چې گوی پټي گوی څه شي گوی وا تفسیر فتح الحمید کې ذکر کئی چې شهادت نه مراد د دې شی علم وو چې محمد الله رسول دی د دیو په کتابونو کې دا ذکر کړیو چې محمد دا رسول دی پیغمبر دی اخیری نبی دی او دیو دا گوی پټولا خلکو ته دا نه بیانول الله فرمایلو چې حق خبره پټاوي نو غټ ظالم یې غټ ظالم یې چې حق پټاوي تلک امتن دا جمله دوباره بیا ذکر کئی اعادہ برائے تاکید یا برائے تاسیس امت محمدی دا تاکید پر ذکر کئی یا دا تاسیس امت محمد پر ذکر کئی چا امت محمد یهودو خدا ویلو چې مو د خانه کلمسیو بدی دوکاو چې کڅکاون کومیو اے د محمد صلی الله علیه وسلم امتیانو تاسو دکان شي تاسو پلار نه کبه دکان شي چې زدم یا صاحب او د خونزاده صاحب الما سیم ته دکان شي اخواته دکان شي خپلوالیو دادی د پر ذکر گئی تو دیو به فخر کول په خپل مشرانو باندې چې مو د خنه کلمسیو بس مو کار سکو الله فرمایي نا تل کا امتن دا مخ کی چې کوم تیر شو ابراهیم دے اسماعیل دے اسحاق دے یعقوب دے دا یو ټولګیو دا یو جماعتو قد خلت لا ما کسبت یقینا تیر شوه دے مخ کې لا ما کسبت
او دی امت ته پرا هغه شیو چې دیو کسب کړو د خیر نه ولکم ما کسبتم تاسو پر هغه شری چې تاسو کسب کوئ ولا تسالون ما كانوا يعملون تاسو نه تاسو نشي کولای په باره دا کې چې دیو عملونه کولو اګوره کوم عملونه چې دیو کړی دي تاسو نه تاسو نشي کولای ا چې تاسو کوم عملونه کوي دیو نه تاسو نشي کولای ها ار چا خپل خپل اعمال دي وکل انسان الزمنه طائره في عنقه ار یو انسان پدی گردن کې ببرخه د عمل ار چا د خپل عمل نامه ملويږي ها یو سړی په عمل کې د بل سړی عمل نشي لیکلای بل چا په عمل نخلصيږي ها دوکا کېګا ما دنیا کې سړی وګه دي اروټه تستر کې غړوي او بل غاټه غاټه نوړې کوي ا غاټه غاټه غلې کوي د دې جنور تستر کې غړي د سړی مړیږي نه مړیږي سخت تګه دے بل سړی شربات سی یخ شربات او دې اور تستر کې غړي اخلو ورته جبا ورته توي رتوي دان دي تند نه ماتيږي سو پرې چې خپل نه وځ خلی دي د وجنا بل عمل باندې نخلص ګاسه ځان ما دوکا کا واخا چې زده مولوی صاحب المسیم زیم ازد پیر سے بچایم المسیم ها ز پیر خیلیم مولا خیلیم یا خیلیم پدینه دو ما دوکا کېگا وایي خبره خپل عمل باندې بخلاصيږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمه ته فرمایلو یا فاطمه تنقذی نفسک من النار فانی لا اغنیک من الله شیئا او بی بی فاطمه پدی دوکان نشي چې تلور د پیغمبري پدی دوکان نشي ځان وسته د اور د جانم نه خپل تقوا پرهیزګری خپل نیک عمل کوا ما په وجه تنخلصيږي خپل لور ته هغه دا خبره کوي چې ما باندې تنخلصيږي د ما په ذات باندې اته لګي یا دا پیر ما د پر وسیله دی او دا قبر او دا کونه او دا دیوال ما د پر وسیله دی لونه کوم ازغه خراب دي وسیله پیژن نه چې وسیله ته لې شي ها وایي خبره باندې اته دوکا شوی ها او ملامت نشتا ګورا چاور ته بیان نه کړي عوام ته چې سیده خبره ونه کې عوام څه پويږي غریب عوام بندای چې بس دا ها بادشاہ سره چې ملاويږي مخکې به سیکریټری سره ملاويږي لکه مشرکینو بدایلو نو بس عوام غریبان په دې دوکا دي نو دا الله مثال سیکریټریانو سره ماور کوا دا الله مثال مخلوق سره ماور کوا فلا تضربوا لله الامثال هغه خبره الله سره مثالونه متلونه ما وینا سيقول صفا دبل اعتراض جواب چوری دیږي په مسله رسالت باندې یاره د دی پیغمبري مځکه نه منو چې دا د مو قبله طرف ته المنز کول ولس میاشتې بیا وګرځي د بیت الله طرف دا مځکه نه منو ها نو الله رب العالمین جواب کوي چې دا به وقوف خلق دی ها چې کوم سړی د پیغمبر په فعل او یا کوم سړی د صحابه په کار اعتراض کوي دا به وقوف دی ها څنګه وایي ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې هجرت وکړ بیت المقدس ها بیت الله نه مدینه ته یعنی مکه نه مدینه ته هجرت وکړ هانو الله ورته فرمایلو چې دا څه وکا چې کعبه نه مخوګر زوا بیت المقدس طرف ته ځکه بیت المقدس ته يهودو قبله وا دي د پرا چې د يهود تا سره مینه او محبت پیداو کی تا تابعداریو کی قبله خاصه بیت الله دی بیا برا وګرځي خیر دی نو نبی علیہ السلام طبیعت باندې ډیر بوجو خو به هر حال د الله حکم وخا نو ګوره اوس کې دا قران کې نشته دی ها دا قران کې نشته دا حدیثو کې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس طرف ته اولس میاشت المنز کړي یا کام یا زیات دا حدیثو کې راغلی ودلتا د قبله د تحویل ذکر کیږي حالان کې قران کې غنیشتا نو ګورا حدیث په معنی ها حدیث نه به انکار نه کوي ځکه چې حدیث نه معنی نو صرف قران سره کار نه کیږي دا ډېر خبرې دي چې قران کې نشته دي په حدیثو کې دي نو قران کې تحویل د قبله یعنی بیت المقدس نه بیت الله طرف ته ذکر دی لیکن بیت المقدس تل مونز کول دا قران کې نه دي ذکر
دا حدیثو کې ذکر دی. ها سيقول صبح زردی چوبی بیوقوفا من الناس د خلقنا ما واللهم سشی ګرځولی دا صحابه کرام دا پیغمبر عن قبلته ملتی داغه قبله د دیونا کانو علیها چې و دیو پاغه قبله باندې شپارس میاشته او الله میاشته یا کام زیات لمونځ کړو بیت المقدس طرف تا تاواله وګرځدو بیت الله تاواله وګرځیدو اجمالی جواب الله ورکړي چې ګور دا الله کار دی. قل اوے پیغمبرا علت اجمالی للہ المشرق والمغرب خاص اللہ پہ اختیار کے بادشاہی د مشرق و د مغرب دے یہدی من یشاء رسوی چالر چخوا خوی الی صراط مستقیم لارے نیغے تا ہاں وکذالک جعلنکم امتا وسطا ذکر نعم فی التحویل ذکر د نعمتونو په تحویل قبله کې چې بیت المقدس نه بیت الله طرف تا واوړې نو دې کې ګور نعمتونه دي خاص ذکر نعم فی تحویل القبلہ وکذالک جعلنکم امتا وسطا عام درنگی مونږه کاف له بیان الکمال له تجوید پر نه ده عام درنگی مونږه ګرځولی تاسو امتن یو ټولګه وسطنا وسطن سمنا بهتر لتک یو ګورا وسط ته یو وسط ته ها وسط مانسته لیشي یو وسط ته په فتحه د سین سره دا په معنی د بهتر او د عادل سره راځي. دا څه شي د پره لتكونوا شهداء دې د پره چې شي تاسو گواهان علی الناس په خلق باندې په تبلیغ د پیغمبرانو سره ويكون الرسول اشی پیغمبر علیکم بتاسو باندې شهیدن حق خودن کے شهیدن بے تبلیغ گواہ په تبلیغ. ها اګوره شهید په معنی د حاضر ناظر سره نه دی ښا شاهد چې دی د دې ډېرې معنی دی ها حق خودن کې شهید مزکیان پکون کې شهیدن گواہ کون کې گواہی کون کې بریلیان د دینه حاضر ناظر سوي ته یو ګره پیغمبر شهیدن حاضر ناظر دی ارزه کې موجود نو الزامی جواب خدا ورکا چې ګوره دین الله غوندې مخکې لتكونوا شهداء چې شي تاسو شهداء گواهان شهدا جمع د شاهد دی نو چې شاهد په معنی د حاضر ناظر سره شو نو دا ټول امت گواهان شو ار یو فرد د حاضر ناظر شغه دغه شهدا جمع د شاهد دی نو شاهد چې ته په معنی د حاضر ناظر سره خله نو د مخ کې شهدا سره بڅ کوي خود مشرک او همدرنګي د بدعتي ها د ګمرا د باطل پرس مازغه کار نه کوي غد ما خرابي هغه تا هنیرو سرجن تتلل پکار دی ها چې غلور شي او دماغ علاج وکي حواله الکه دي کې شهیدن ناتوس استدلال کې په حاضر نظر باندې ولې تکونو شهدا د مخ کې دا نکسې سترګې وړاندې دي الزامی جواب خدا دی او بل جواب داري چې ګوره شاهد چې دی دا په معنی د گواہ کولو سره دی او گواہ کولو د پرا حاضر ناظر شرط نه دی بلکې علم د گواہ کون کی شرط ہے ها علم د گواہ کون کی شرط ہے لکه څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخه خاص دی و یا وخه د یو سړینا او قیمتي ورکړو اڅو اخبادي ور باندې دوا وکړه چې ماته د وخي قیمت راکا هغه ورته ویل چې ګوره ما درکړې د وخي قیمت وای څه شي غوا دي تاسو سره چاپ مخکر را کړې نو پدی کې خزیمه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي وو ارا پورته چې زدا غوي کو چې ته دا قیمت درکړې والے ځکه چې پیغمبر دروغ نه ما دا یقین دی چې پیغمبر ته دا شی درکړې چې ته وایي چې درکړې نو بیا نبی علیہ السلام فرمایلو چې چا د پر خزیمه گواہی وکي کنه مسجد پر دا گواہی کافی دی ها نو شاهد د پر واقعه ته حاضری دل شرط نه دی گواه د پر او دا خو حاضری دل حاضر نظر خدا مطلب شرط کې موجود وي ارزه کې حاضر ها نو یو بریلوی دیوبندی سره مناظره نو څو وخت چې لمنځه ټیم شوه دی
بریلوی مخکې کېده نو لاس نه رانیولی دی چې ما مخکې کېږه مسلې به وی والد څنګه نه ما وی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دی دا دې موجود دی چې نبی موجود وي تا ته د لمانځه حق شته دی ته څه کوجایې چې ته لمونځ کوې ورسه شه پیغمبر به لمونځ وکړي په دې کې پړ که خلک عوام پوه شو ځکه د عوامو خو عقل نشته دی عوام پوه شو چې والا خبره خو رښتیا کوي چې حاضر نظیر اوس دا کوتاو بوتاو مخکې کېږي مسالې باندې نو پیغمبر ولې نه مخکې کېږي لاس نه راونیول ورسته یې وغورځول چې لرې موږ ته به نن پیغمبر لمونځ کوي ښه پوهېږې خبره نو باطل پرستو غاښونه به کله کله په عقلي دلیل هم ماتې ښه دا چې خبره ورته وکړه چې دا دماغ یې ټنډه شي ښه پوهېږې خبرې به الله اکبر پوهېږې خبرې به الله اکبر دې ته الزامي جوابونه ویلی شي ځکه چې یو سړی نه پوهېږي نو هغه ته به الزامي جواب ورکوې که پوهېږي نه نو چې نه پوهېږي خو پوهې به که نه پوهېږي خبرې به الله اکبر نو نبی علیہ السلام حاضر ناظر نه دی حاضر ناظر صفت الله دی هر ځای کې موجود په اعتبار د علم او د قدرت سره الله دی مخلوق اګوره کچره حاضر ناظر وې نو بیبي عائشہ باندې چې تهمت ولګول نو په کار دی کنه چې تپاته وې کنه حاضر ناظر وې دا چې ډېر واقعاتي قرآن سنت کې چې هغه وما كنت لديهم اذ يختصمون وما كنت بجانب الغربيه اذ قضينا الى موسى الامر الله وایي چې هغه کې ته نوې موجود چې کله موسی ته ما واقع کوله عقل چې دیو باس مباسا کوله بارے د بیبي مریم کې چې زیب کفالت کوم او زکریا علیہ السلام ویلو چې زیب کوم هغه زمانه کې هم ته موجود نه وي نفي د حاضر ناظر قرآن کې صراحتن ذکر دی او دی وایي چې نه حاضر ناظر دی خو چون کې انګریز ډېر لوی حرامي و هغه ډېر لوی کوشش کړی و پوهېږې خبرې وه د حق پرست علما د دیوبند علما په مقابله کې قسمه خلک راویستو یو پکې احمد رضا خان بریلوي راویستلی و پوهېږې خبرې وه مسله د حاضر نظر چیټ شو مسله د علم غیب چیټ شو مسله د مخترع کول چیټ شو هغه ټول مسلمانانی تیتر بیتر کو پوهېږې خبرې وه محمد حسین بیټالوي یا داسې نور راویستو جهاد نه انکار و میرزا غلام احمد قادیانی راویسته جهاد نه منکر شو چې ګوره انګریز سره جهاد نشته انګریز سره به جهاد نه کیږي پوهېږې خبرې وه جهاد منسوخ دی پیسې وار کې ښې ډېرې اوس هم وګوره اکثر قیدانیان چې دي دا په برطانیې یا امریکې یا لندن اسټرالیا دغو ملکونو کې دي او مالدار دي بېشماره مالدار دي پوهېږې خبرې وه یو راپورته که سر سید احمد خان هغه د دیوبند مدرسې مقابلې کې علیګړ کالج جوړ کړه یونیورسټي جوړه کړه پوهېږې خبرې وه دیوبند مدرسې مقابله یې شروع کړه بل غلام احمد پرویز راوخله انکار یې د حدیثو نه وکړه پوهېږې خبرې وه حتی اوس وګوره پرویزي چې ګورې اب دومره مالدار یې چې حساب یې نه وي ځکه چې دا د انګریز پیداوار دی انکار د حدیثو نه د انګریز پیداوار دی احادیثو کې شته دي ضعیف منګړت روایتونه شته چې قرآن خلاف وي احادیث څوک نه مني خو مطلق د احادیثو نه انکار چې موږ لپاره صرف قرآن کافي دی او حدیثو ته ضرورت نشته دا نظریه دا غلطه نظریه دی او نور په حدیثو کې منګړت شته ضعیف شته هر قسم حدیث شته دي نو دا ټول پیداوار چې دی د انګریز پیداوار دی حق پرست بدنامولو کوشش دی کول چا یو شي نه انکار وکړه علماء دیوبند ډټ کر مقابله وکړه میدان کې اوس هم الحمدلله سرخرو دی او په دیوبند کې خلک پیدا شو دیوبند دی بدنام کو پوهېږې خبرې وه دیوبند نظریه پرېخلا صرف نوم د دیوبند استعمالوي نظریه د دیوبند نه استعمالوي پوهېږې خبرې وه الله اکبر او بیا ورته وګوره وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دیوبندیت معیار د خلق نه پیژني دیوبندیت معیار چې دی رد شرک و د بدعات دی نشر د اشاعت تو توحید و سنت دی
ها دا لګیا شو رواجونه رسمونه ها بدعات به شروع کړي وي زه دیوبندم پیر وایي چې زه دیوبندم یو طرف ته دیوبند بل طرف ته اهل حدیث ها مقابل کې دیوبند ته دیوبند دی تا خو ټول رسمونو رواجونو کې مبتلا یې تا خو د دیوبند عقیده نه دی او ځان ته دیوبند دی او دیوبند بس یو لوی ها نوم دی هر یو سړی حدیث سورله نظام پټوي دیوبندیت معیار چې چا کې نه وي دیوبندی نه شي کېدی که ټول ورځې ځان ته دیوبندی یې پوهېږې خبرې وه دیوبند یو میشن دی هغه میشن چې نه منې دیوبندی نه یې ها بیا دیګبندی یې پوهېږې خبرې وه الله اکبر بعضې خلکو ځان نه د دیوبند ټیکهداران جوړ کړي دي کله خلک دیوبند نه وباسه او کله یې ورنه باسه کله یې وباسه کله یې نه باسه دا د تا کار دی که څه دی دا د تا اختیار دی چې تا په نیز یو سړی دیوبندی نه دی دا دیوبند نه خارج دی دا اهل سنت والجماعت نه خارج دی پوهېږې خبرې به او بیا پرپیګنډې شروع کی خصوصا چې دی شعبان رمضان کې درسونه شروع شي د قرآن والا نو بیا دیو شروع کی پوسټونه په موبایل همدارنګې بعضې پکې پوسټو کې ویډیو کې یاره جدي خلکو ته ترجمه ته ما ورسو د تحریف کوي قرآن کې وایي خبره باندې دا قرآن کې تحریف کوي د یهودو آیتونه چسپن کوي په مو علماو باندې نو چې یهودو کې کوم صفات او عطا کې هغه نه زیات نو ته یهودي نه یې که څه ولې وایي د مشرکینو آیتونه پیش کوي په مو باندې نو چې ابو جهل د لات منات او ځای عبادت کولو ته د پیر فقیر او د قبر او د بوت او د ونه عبادت کې تا ابو جهل نه وایي خبره دا جنت آیتونه تا د پر دی او نین قرآن د یهودو د پر که نین د مشرکینو د پر که ځان د خلاص کې جنتی زه جنتی یم پوهېږې خبرې بے انصافي دی بے انصافي ځکه خلک ګاډ واړ دی دنیا کې چې دا درې طبقې سیده شي که نه دنیا سیده دی او قسم دی چې دا درې طبقې نه وي سیده شوي دنیا به سیده نه ګورئ درې طبقې څه دي یو علما دي یو پیران دي یو بادشاهان دي دا چې ګاډ واډ وي دین برباد دی دین تباه دی ځکه عبدالله ابن مبارک چې هغه لوی مجاهد لوی مجتهد تیر شوی دی فرمایي هل افسد الدین الا الملوک و اخبار سوءنا و رهبانها هل افسد الدین نه دی خراب کړی دین الا الملوک مگر بدشانو پوهېږې خبرې باندې علماء بدو پیرانو بدو بدو علماء بدو پیرانو بدو بدشانو ظالمانو بدشانو دین برباد کړی نقصان د درې طبقې کوي همیشه د پر دین ته د درې طبقې نقصان د عالم په جامع کې براشي دا څو کلونه مخکې د عالم په جامع کې یو سړی ګرځېده ځان نه صوفي او بزرګ او عالمي جوړ کړی و کله به یوې مدرسې ته تله کله به بلې مدرسې ته تله مدرسې کې چې کوم ښکلی عالم وی هغه سره یې به ملګرتیا جوړه کړه دا خدمت کوه دا چپي کوه او دا څه دا هر کتاب کې به ورسره شاملېده څه لغونې ورسره بلد شه د زهر ستنې وې ورسره شیخ دی به ستنو والا وی به والا مړي به پاته نه لګېده یاره څه چلې شه اډې پیل شه آخر پاته ولګېده چې دا ولې د علما مري دی وزیرستان طرف ته دا چرچا ډېره وه سړی گرفتار شه سړی چې گرفتار شو د یهودو ایجنټ و ځان نه ملا جوړ کړی و پوهېږې خبرې هرې مدرسې کې به خدمت کول او بیا به حق پرستو هغه لوی لوی علماو ته به ستنې والې انجکشنې به والې مړولې وه نو هره حربه دیو استعمال کړي دی یو په ګیرې دوکانه شي چې ګیرې دی پوهېږې خبرې ولې الله اکبر نو دا یاران چې وو دا د انګریز پیداوارو ډېر لوی نقصان یې کړی اوسه پورې پارټي دي پاکستان کې 200 پارټي دي کله یوه پارټي کله پارټي یې پرېږده وه قرآن حدیث راواخله صحیح حدیث صحیح قرآن باندې عمل وکړه بس یوې پارټي کې ما کېږه دا پارټي خو نظم نسق دپاره دي پوهېږې خبرې باندې جی بیا سوال پیدا وشه چېرې د تحویل د قبلې کې څه فایده دی وایي په دې کې دا فایده دی چې د نبی علیه السلام تابعدار او غیر تابعدار به معلوم شي چې څوک ایماني ورسره بیت الله ته تویږي که نه تویږي امتحان کله کله د پاره د معلومولو وي وما جعلنا القبلة التي
نه دې ګرځولي مونږه نه دې مقرر کړي مونږه قبله كنت علیه چې وې ته پاغې باندې په مکې کې الا یوشید پر الا لنعلم مگر چې مونږه ښکارا کوما لنعلم یې ښکارا کوم الله ته معلوم دی خو نعلم په معنی د نو زرا سره مناسک یتبع الرسول چا تابعداري کوي د پیغمبر ممن داغه چنین قلبالا کې به چې ګرځي اعلی کې به په پوند خپل باندې مرتد کیږي یعنی پیغمبر تابعداري نه کوي دا تحویل د قبله د بیت المقدس نه بیت الله طرف ته د دې لپاره چې خلق معلوم شي چې پیغمبر تابعداري سو کوي کنه کوي ها پېږه خبره وین کانت اگر چې دا ګرځیدل د بیت المقدس نه بیت الله طرف ته کبیرتن دا ډېر قران دی الا للذین حد الله مگر پاو کسان ونه چې هدایت کړي دی ورته الله هغه ته آسان دی بیا جواب د سوال مقدر چېرې د بیت المقدس طرف ته 1419 میاشتې لمنځونه کړي دا به برباد وي دی به ثواب نه وي جواب نه شتا وما کان الله ندی الله تعالی لیوزی ایمانکم چې برباد کړي لمنځونه د استاسو ایمانکم ثواب د استاسو لمنځونه د استاسو یقینا الله په خلق باندې خامخا لرؤوف شفقت کوونکی دی رحیم مهربان دی اګور رؤوف رحیم یو معنا دی مودب شیخ معنا کولا لرؤوف رحیم خامخا واه ډېر مهربان دی لرؤوف رحیم واه خامخا ډېر مهربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کې داو چې کا بیت المقدس نه بیت الله طرف ته واوړم ها ځکه چې د تمام انبیاء قبله څوا بیت المقدس وا قبله اول واخا دا نن سبا چې خلک وای چې یاره جی قبله اول حفاظت پکار دی قبله اول حفاظت پکار دی بیت المقدس دا غلطه خبره قبله اول د تمام انبیاء قبله اول د بیت الله دی بیت المقدس نه دی بیت الله دی د تمام انبیاء ها آدم علیہ السلام نه ستر نبی علیہ السلام زمانے دا تمام انبیاء قبلہ څه دی الله اکبر څه چلو ٹھیک شو صحیح الله اکبر او ګورورتا دا قبلہ دویمه قبلہ دی دا اول قبلہ نه دی ها لوی خلق په سره د علم نه ویرجیا قبله اول ازادی د پر کوشش وکړ دی الکه په منبر باندې توي چې قبله اول خو بیت الله دی پیګه خبره ونه قد نرى تقلب وجهك في السماء الله فرمای یقینا مونږه ګورم اړاول راډاول د مختستا په سماء ال السماء په طرف د اسمان فی په معنی دال الا سره دی چې واخی انتظار کې بار اسمان طرف ته ګوره فلنولینک قبلتن خامخاب و ګرځون تا قبله طرف ته ترزاها چې تب خواخوي پاینده زمانه کې رتلون کې زمانه کې نو ګره حکم راغله امر اول فولی وجهک و ګرځاو مخفل شطر المسجد الحرام په طرف ته مسجد حرام شطر یې لیکيږي طرف ته وحيث ما کنتم کوم ځای کې چې تاسو ایمان ولو و ګرځاو مخ خپل په طرف ته مسجد حرام وګوره حکم راغی بیت المقدس قبله منسوخ شوا بیت الله طرف ته بیا راوګرځیدو وګوره یهودو د دې تابعداریونه کا باوجود د دې چې د دیو کعبه طرف ته علمون شروع که خو بیا تابعداریونه کا دومره زیدیان عنادیانو ولټای ترزونه شروع کو چې دی پیغمبري مو ځکه نه منو چې مو قبله پرخله بیت الله طرف ته وګرځیدو د تحویل د پر دریم وجه اجمالی ذکر کوي وان الذين اوتوا الكتاب یقینا کسان چې ورکړل شو کتاب لوی علماء لیعلمون خامخاد یو پویږي انه الحق چې دا تحویل د قبله دا حق ته انه دا قران انه دا رسول دا حق ته طرف د دیونا نه دی الله نه خبر دا کرونه چې دی کیا اګور بیا راټنه ورګي
ګوره د دیو خواهشاتو تابعداري ونه کې ولا ان اګوره ربطې د ما کول سره دا عنادیان دي ځکه د دیو تابعداري نه کوي ځکه چې دیو عنادیان دي نو تابعداري نه کوي ولا ان اتیت الذین اوتوا الکتاب کچره ترتللو کیا او کسن د چور کړه شوی کتاب کل آیت پار قسم نشانه سره ماته ویو قبلت کا هر قسم دلیل ورته پیش کې دیو تابعداري نه کوي د قبله دستا عنادن دا عناد وجنا وما انت بتابع قبلتهم نیت تابعداري کوونکې د قبله د دیو من وجه حکم الله د وجه د حکم د الله نه وما بعضهم بتابع قبلت بعض ندی جنا د دیونا تابعداري کوونکې د قبله د جنا زګه چې يهود د نصارو د قبله تابعداري نه کوي نصارا د يهود د قبله تابعداري نه کوي دویم زجر ور کوي ولا ان تباتا کچره تدیو تابعداریو کې د احوا اهم د خواهشات د دیو پاستاغ نه چراغلی تعالی د علم نه انک ذل من الظالمین یقینا تبد زیاتی کوونکو نه په ترجیح د ادنا په اعلی باندې پیګه خبره ونه الله اکبر دلیل نقلی د سابقاونا الذین آتیناهم الکتاب آکسان چور کړي مو دیول ر کتاب یعرفونو پیژنی دی محمد لرا دی تحویل د قبله لرا کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه پیژنی دیو بچی خپلا و ان فریقا منهم یقینا یو ډله د دیو نه لیک تمون الحق خامخا پټوي حق چې غا تک تحویل د قبله ده غا محمد رسول الله ده وهم یعلمون حال د چې دیو پویږي چې دا تحویل د قبله حق ده دا پیغمبر حق ده اګور دیو دا پیغمبر خپه جند تحویل د قبله خپه جند عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دا یہودی عالمو پیغه خبره بن دے فرمائی وَلَقَدْ عَرَفْتُهُ حِينَ رَأَيْتُهُ قسم دی مو پی جند دا پیغمبر دا محمد کله چې مولي دا چې مو پی جند کما عارف ابنی لکه څنګه ز پی جنم خپل بچه و معرفتی لمحمد صلی الله علیه وسلم اشد من معرفتی لابنی دما پیژندل د نبی صلی الله علیه وسلم د پرا د ما د زوی د پیژندلونه ډیر زیاتو سختو بل روایت کې راځي چې په ابن کې احتمال د خیانت ته چې مور کې دیشي چې خیانتي کړي وي اپ محمد کې ایت کې سنتا شک شوبا زمونږ نشته ده خپل بچي چې سړی کله کله شک راشي چې کې دیشي مور خیانت کړي ها هغه خبره خود محمد صلی الله علیه وسلم په پیغمبري کې مای څه شک نشته ده ها نو دا چې حق پرستم پکې وخا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین حق چې دا ثابت ته طرف دستانا مکه د شک شبو کوونکو نه په حق کې یو خدا خبره الحق رتلل د عذاب چې دی پدیو باندې پنه منلو د دې مسالې سره د حق تی طرف دستانا فلا تکونن مکه گت من الممترین فی نزول العذاب علیہم د شک شبو کوونکو نه په نزول د عذاب کې په دیو باندې عذاب رضی ها بیا الله فرمای ولکلن وجهتون لکلن کې د تنوین عوضی دی ها ولکل قوم هر یو قوم د پرا وجهتون یو طرف ته یو قبله ده هو مولیها چا مخړوي دی قبله طرف ته دی طرف تا فاستبقوا الخيرات منډه وهي مخ کې شد یو بلنا الخيرات خیرتونو تا چې کوم ځای کې لوګي خي جنو غزه ته منډه وای لګا یار چې ته لوګي خي جي هدا یې چر راځي خیرات ته ها پیګه خبره اګوره خیرات چې دا
په معنی د خیر سره امنی کی ته شي یو صدقه دې صدقه هاوریجو ته شي ها وایي خبره ونه اندرانګي فاستبقوا الخيرات یو بل نمخ کے شہید نیکی کرنتا الى توحید و سنت الى القرآن الى اطاعت اللہ تفسیر الرحمن کے معنی کوي الخیرات الامتصال بأوامر اللہ خیرات سے شیدے لیشی عمل کول پا حکمونو دا اللہ دیتا خیرات ہی لیشی اتا خو خیرات پہ جندلے ویسے درے مرے دے خیرات تے و درے میں دے ہو جمعش پہ خیرات تے خیرات عام دے گورا خواہ ہاں پوئے گے خبر ہے اینما تکونو کم جے کے چوئی تاسو کا مشرق کے ہوئی کا مغرب کے ہوئی کہ شمال کے ہوئی کا جنوب کے ہوئی کم جے کے چوئی تاسو یات بکم اللہ جمیعا رابو علی تاسو اللہ رب العالمین جمیعا ٹولیو میدان تا یہ سب کتاب ورس رکھئی گا ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ پارشی بن قدرت والا دے نو پدیم قادر دے چے ہر جن دراولی کا مشرق کے کا مغرب کے کوارٹ کے پخاور کے وے کراچی کے وے لندن کے وے یو زیب دے جامع کی حساب کتاب در سر کی دا تا اللہ بنے گرانا خبر نہ دیکھا ومن حیث خرجتا کم جے کے چوے تا حکم بیا ذکر کے حکم ثانین پتاحویل سرا ہاں چدا حقا دے بالکل ہاں ومن حیث خرجتا کم جے کی چوت اتفاول وجہ کا وگر زو مخبل پر طرف تو مسجد حرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ یقیناً دا حق تے طرف درستانا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نہ دے اللہ تعالیٰ نہ خبر داو کرنا چتا سے کوئی ومن حیث خرجتا اکم زمانے کے چویتا فولی وجہ کا وگر زو مخفل شطر المسجد الحرام پر طرف تو مسجد حرام پہ کی خبر ہے من اللہ اکبر سوال پیدا کی طالبہ چھ تقرار دے ومن حیث خرجتا فولی وجہ کا مخکن ذکر شا دل تبیا ذکر کی گی ومن حیث خرجتا فولی وجہ کا دا دوازلے والے ذکر خدا خو تقرار دے امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ دا یو خیسو چھ دے دا مکان یادے دا بلا خیسو زمان یادے ومن حیثو کم زمانے کی چھتوتے کم زے کی چھتوے کم زمانے کے وے کن زے کے وے نو حیثو دعا قسمہ دے یو مکان یادے یو زمانے تقرار نشتا دے کم زمانے کے چھتوتے اور کم زے کے چھتوے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم دا امت پرا ترغیب دیکھا کم جے کے چوئی تاسو اے امتیانو وگر زوی منخفلا پا طرف تا مسجد حرام والے وگر زوا دید پرا چه دا مخالفین اعتراضو نکی چه دا خپل پیغمبر تابعداری نکوی دا خپل استاذ تابعداری نکوی لئلا یکون للناس دید پر چه نشی دا علت رابع سالورم علت تحویل قبله دا پر تفصیلا دیکھا لئلا یکون للناس دید پر چه نشی خلقو دا پر علیکم پتاسو بنے حجتن دلیل بانا چه خلق بانا پیش نکی چه مانا مو قبله تر تزکا نگر زیگو چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملگری نگر زیگی نو حجتن بہنا الا الذین مگرا کسان چے مگرا کسان ظلمو چغا مشرکان ظالمان دی منہم ددیونا خواچے اترزونا کوي فلا تخشوما ما ڈرے گئے ددیونا وخشونی ما نو ڈرے گئے بل قبلے طرف تزکا واوڑے والے اتما نعمتی دا اتما دا واو دا عطف تے پلے اللہ یکون للناس علیکم حجتنا او بل والے اتما نعمتی او دید پر چیز پورا کم نعمتنا خفل علیکم پتاسو بندے پتاحویل دا قبلے کے وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ او دید پر چیز تاسو پسیدہ لارشے اگورا طلبہ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا کدا اِلَّا استثناء منقطع دے کا استثناء متصل دے
پوهیږي خبره ونه. بعض علما فرمایي چې الا الذین کې دا الا استثناء منقطع دی په معنی د لکن سره دی او مراد د حجت نه یعنی حجتن نه مراد څه دی حجت نه مراد څه دی دلیل دی ها پوهیږي خبره ونه حجت نه مراد دلیل دی نو معنا دا څه شو د دې پر چې نشي خلکو ته بر پتا سو باندې حجتن دلیل بس دغه باندې دا خبره باشوا ها الا الذين الا په معنی د لکن سره مخکې سره تعلق نشته دی لیکن هغه کسان چې ظالمان دي د دیونه هغه خاصه اعتراضونه کوي اسوک سمبلوي شي ظالم دا استثناء منقطع دي ته ویلې شي چې ما بعد الا نه دا د جنس تما قبل نه وي ها یعنی یو الا لفظ دی دینا مخ کې کومې جملې دي او دینا ورسته جملې دي نو استثناء منقطع دي ته ویلې شي چې الا نه ما بعد شي وي کنه دا جنس تما قبل نه وي یعنی ما قبل جنس نه وي لکه مثلا جاء القوم الا حمارا قوم راغلو الا حمارا مگر خار را نغه نو دا الا په معنی د لکن سره لکن حمارن لیکن خار را نغه اوس ګوره دا خار چې دی دا حمار دا الا نه ورسته ذکر دی دا جنس ته قوم نه دی ځکه قوم کې نه دی داخل قوم سړی دی سرونه دی غوګونه دی ها په ولاړې باندې په دو پخوسی خار په څلورو پخوسی نو الا نه ما بعد الا چې جنس ته ما قبل نه وي دي ته استثناء منقطع ویلی شي استثناء متصل دي ته ویلی شي چې ما بعد الا د جنس ته ما قبل د الا نه وي لکه جان القوم الا زیدا زید چې دا یو فرد قوم نه جنس نه دی کنه نو بعض وایي چې دا الا استثناء منقطع دی حجت نه مراد دلیل دی او دا بعض علما فرمایي چې الا استثناء متصل دی مراد حجت نه مطلق جدال دی ها الا الذين مغرا کسان ظلموا منهم چې ظالمان دي د دیونه غا جدال کوي ان سنباليږي ها نو مډرېږي د دیونه والي اتم نعمت علیکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم کما ارسلنا طلبا اګورا کما ارسلنا کا برے تشبیه دے ما مصدر یاد جار مجرور په محل د نسب کې صفات ته د مفعول مطلق د پرا تقدیر دے برات درنګ شو لئتم نعمتي اتماما مثل اتمام ارسال الرسول کاب د پر د تجوید کما ما مصدر یاد کما جار مجرور په محل د نسب کې صفات ته د مفعول مطلق د برا تقدیر دے برات درنګ شو لئتم نعمتي اتماما مثل اتمام ارسال الرسول دید پر چیز پورا کم پتا سو بنے نعمت فلا پشان تا دا پورا کولو دا نعمت پا مثل دا اتمام دا ارسال دا رسول چی تاسو تازا نعمت پورا کم چی غار علی گل دا پیغمبر دی پیگی خبر ہے وَلِ اُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ اتمامن کا اتمام نعمت بے ارسال الرسول یا گورا دینا مخ کے برت معذوف تھے اذکرونی کما ذکرتکم بے ارسال الرسول یاد کئی ماں لکت سرنگی ماں توصیت کریو پر علی گلو دو پیغمبر بندے کما ارسلنا فیکم لکت سرنگی لی گلے دی منگا پتاسو کے رسول نیو پیغمبر چې جنس تاسو نه دی ډیوټي دا دی چې لولي په تاسو باندې دلیل د قدرت زما ويزکیکم اپا کوي تاسو لرام د بدو عقیدنا او يعلمکم الكتاب خی تاسو لرا کتاب قرآن والحکمت وحدیثا ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اخی تاسو تاغه چې تاسو نه پوهیږئ نه پوهیدو کوم شی باندې نه پوهیږي هغه درته ښایي دین درته ښایي پوهیږي خبره باندې الله اکبر فاذکرونی کما ذکرتکم بارسال الرسول
तासु दमा मा याद के लक सरंगे तासु मायत कड़ियो पर अली गलो द पैगंबर सरा फास्कुरूनी आस्कुरो कोमा याद कई मां जब याद कम तासो वशकुरूली द माद नेमतुनो कदर व कई वला तकफुरून बेकदरी मा कवई द माद नेमतुनो शुक्र वही कदर द नेमता कुफर वही बेकदरी द नेमता बेकदरी द नेमता नशकुरो का वला नकफुरो का समाना ले मुंगा द ताद नेमत कदर कहूँ वाला नकफुरो का मुद ताद नेमत बेकदरी न कहूँ नशकुरो का वाला नकफुरो का ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफर तुम इन आज़ाबी लशदीद कदमाद नेमतुनो कदर मौक नूर नेमतुनो बंदर तज़ियात कम आका न शकुरी मौकड़ा नो इन आज़ाबी लशदीद वही खबर है आगोरा पदी के मुख्तलिफ इबारात उलमाओ जिक्र करी दी लसोला से इबाराती जिक्र करी ख्वाग और ताउन साडर ख्वांदा और इबाराती फस्कुरूनी आस्कुरुकुमा फस्कुरूनी बेत्वाती फस्कुरूनी बेत्वाती आस्कुरुकुम बेरहमती व मग़फ़िरती ये इबारत डाले याद कई माँ हाँ पतबेदरी सरा द माँ तबेदरियो के याद बकम तास पर रहमत फल सराम आप मग़फ़िरत फल सरा उस्कुरूनी बेत्वाती अस्कुरुकुम बेरहमती व मग़फ़िरती द्वय में बरत उस्कुरूनी बिलमुजाहदते अस्कुरुकुम बिलमुशाहदते उस्कुरूनी बिलमुजाहदते याद कई माप कोशिश कवलो सरा मा दिन पर मुजाहदा हो कोशिश हो गई अस्कुरुकुम बिलमुशाहदते याद बकम तासुद पदीदान खपल सरा दीदान बदरता हो कमा जान बदरता हो खैम द्रय में बारात हो गोरा थलेवा आया ख्वांदावर बारात उस्कुरूनी फिद दुआए आस्कुरुकुम बिल इजाबते याद कई माँ पदुआ सरा याद बकम तासु जप कबूल वाली सरा माने गौड़ा जीब कबलावाम उदऊनी अस्तजिब लकुमा माने गौड़ जीब कबलावामा उस्कुरूनी बिद्दुआए अस्कुरुकुम बिल इजाबाम सालोरा में बारत हो गोरा उस्कुरूनी बेतज़ल्लुले अज़्कुरुकुम बेतफ़ज़्ज़ुले याद कई माँ बेतज़ल्लुले पज हजज़िए सरा अज़्कुरुकुम बेतफ़ज़्ज़ुले याद बकम तासु जप ग़ुरवाली सरा पिंजा में बारत हो गोरा उस्कुरूनी फी मलाइ मिनन नासे अज़्कुरुकुम फी मलाइ मिनल मलाइका तासु मायात के पटुलगी द खल्को के जबयात कम तासु पटुलगी द मलाइको के शपेगा में बारात उस्कुरूनी फिर रजा अस्कुरुकुम फिल बलाम याद कई माँ प खुशलिए के जब तासु याद कम पे इम्तिहान के वो मुसीबत के वो में बारात उस्कुरूनी फिस्सरा अस्कुरुकुम फिज़्ज़रा याद कई माँ प खुशलिए के जब याद कम तासु प तकलीफुनो के आता में बारात उस्कुरूनी फिल हयात दुनिया अज़्कुरुकुम बादल ममात याद कई माँ प ज़िंद दुनिया के याद बकम तासु पास्त मारगना ना हमें बारात उस्कुरूनी फिल दुनिया अस्कुरुकुम फिल आखिरत बिल जन्नते याद कई माँ प दुनिया के पज़े करो पता बेदरी सरा याद बकम तासु प आखिरत के पजानत सरा ला समय बारात उस्कुरूनी बिल उबूदियते अस्कुरुकुम बिल उलूहियते याद कई माँ प उबूदियत सरा माँ माबूद हो गणे माँ इलाह हो गणे ज़ियाद बकम तासु प उलूहियत सरा
याद कई मां पौबूदियत सरा माता इबादत हो के याद व कम तास पोलोहियत सरा जब खपला खुदाई दरता खैम योला समय बारात उस्कुरूनी बेसित के वल इखलास अस्कुरुकुम बेमजीद इख्तिसास। याद कई मां पसदको प इखलास सरा परिश्तिया सरा खा अस्कुरुकुम बेमजीद इख्तिसास। याद बकम जतासो पजियती खुसूसियत सरा ढेर खुसूसियतुना बदर बने वकम खा आई हाई उलमाओ दुमरा खिदमतुना करी दे खा दुमरा मुफस्सिरीन चे बेशमारा शुमारी निश्ता दे खा खो कुरान न दे हाल कड़ा खा शान वर्षा कश्मीरी नचा तपोसो का खा वही बुखारी शरीफ दाते शरह हश्ता चे बुखारी हल कड़े हुई यार जी इब्ने हजर आस्कलनी रहमतुल्लाह अलैह द बुखारी सना से हक अदा करे फतहुल बारी शरह लिखलिए दे दाते नूर शुरू थी वही द कुरान वाला दाते तफसीर शता चे मुकम्मली हल कड़े न शान वर्षा कश्मीरी और तो फरमाइलु चे 3 लाख ना पास तफसीरुना आगा लिखली शवी दी खो कुरान मुकम्मल तरीके सर चाना दे हल कड़ा हा यो तफसीर दे चे बरतानिये के प्रोते बरतानिये पो कतफाने के कलमी तफसीर दे 200 जिल्दो के रे अल्लामा इब्न तैमिया लिखल दे हा आगा खलक है चे बेवदा सदा अल्लामा इब्न तैमिया नमा खली खा आयत रजुना के और बंदे दुमरा लोए कुर्बानी शेखुल इस्लाम दा आर्यो सड़ी दा शेखुल इस्लाम नशी खा है चे बूस खर्चई लड़की खर्चई टाल के नास्ती गता शेखुल इस्लाम नशी अले पे खबर है वने शेखुल इस्लाम दा से मामूली लकब न देखा है चे खलक इब्न तैमिया ता शेखुल इस्लाम होई 300 जिल्द तफसीर लिखल देखा बलियो मुफस्सिर दे जर जिल्द तफसीर लिखल दे हदाए का जाता बहजा नाम है देखा जर जिल्द अल्लाह अकबर अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइलो 2 लाख ना ज्यादा तफसीर न दी खो कुरानी मुकम्मल न दे हल करे आर्यो मुफस्सिर फल कोशिश करे देखा ओगरा फस्कुरूनी अस्कुरुकुम है चोरा इबारतुन द मुफस्सिरिनो हा जिक्र दे हा पे खबर है आर्यो के खपल खान दे हाँ आर्यो के अरे में वे खपल खान दे खा माल्टा चे खुरे हाँ बेला खान दे अमरूद चे खुरे बेला खान दे लुकट चे खुरे समेवा न दे खो मौसमी मुंदले दे खपल मौसम के खान स्ता दा सर गोंगी गोंगी साड़ी और ताचे सड़की की चे खाड़ा ले खा वो चेरावा खले टोल और के डुकी दे खाई चम निश्ता और के तश पटा कह दे खा खुलुकटम हाँ खपले वाह के खान कई यार लुकट होता जरा शेरे लुकट चे 15 से रावड़े नो तकरीबन हाँ टोटल बचालोर सर और के जड़ी हुई यो सर का गावी का पेन से फुटकी हा खो खान दिस्ता दे हा आर मुफस्सिर फल कोशिश करे दे हा आर मुफस्सिर खबरे के मजाजता खान स्ता और के खो बाजो के डेर खान दे बाजो की काम खान दे खो कुरान युदा ची किताब दे चपलारी नशी हल करे तो यकीनों का तकरीबन कम अज कम 2 देर शकाला सम्मान्स के लग रुकावट या 3 देर या 4 देर शकाला या 15 देर शकाला दा कुरान दर्स वशखा वो चे कला कला तशे माने के मुतशक शोभा पे खशिखा यार ददी माना बसवी ब्या और से गोरा चश्मे पड़कावा कला यू तरफ ना कला बल तरफ ना सली कल मकड़ी दी तफसीर के शता निश्ता पे खबर है दादा कुरान एजाज दे खादा कुरान मौजज़ा दे साड़ी ता नवे नवे लगेगी दा गोरा चुमरा आर यू किताब चे मुदारिस तिलावत की गना इन्हें दरसी की यो 2 जले कानून दे यो जल 2 जले बस याद दले हाँ आमदरंगे बुखारी दे मुस्लिम दे तरमीजी दे मिशकात दे यो 2 जले दर्स का मुतला और धमाका खो कुरान दा चे आतिया जले दर्स के कना वो सल जले खो बियाबो और तचस्मे रखले गोरे वहाँ दा से नवी गलती हो न कम जगह सड़े डरीगी हाँ वीरीगी सड़े अल्लाह पकना स गलती हो न कम गलत माना हो न कम गलत मतलब न खैम हाँ पे खबर है दासी किताब दे हाँ दास मामूली किताब न दे हाँ और दीता ख्वारी लगेगी दीता कोशिश लगेगी हाँ पे खबर है युवावरेज मायू जुमात के मुंज कावल
نو پدی کې یو 2 رکعتونه مو پاتې شو، ما سره یو بل ملګری و ها. نو کله چې لمونځ نه فارغ شو نو هغه د جومات امام چې و هغه طالبي زمانې نه ما ورسره پوره ما و د طبیعت نه لګي دا ها. اوس سپینګیری شوی غټ شه اولادیس دی. ما ته ویلو چې مولانا دا درش. نو چې زه ورغلم نو کېناستم ورسره ها، او ډېر کرام ډېر احترام. ما زړه کې راغلو چې یاره دې سړي خو ډېر وخت وشه، تقریبا 25 28 کاله کېږي چې ما و دې سره سلام کلام نه علاوه کې یوه خبره هم نه دی کړې. د سړي څه مطلب دی ها. نو چې نن کېناستم چای وڅښلې نو ما ته ویلو چې مولانا مو سره د غټ چال وکړه ها. وایي څه والې؟ وایي تا مو سره دا چال وکړه چې والله تا مانه خپله ښځه خلاف کړي دی ها. شیخ الحدیث دی ها. مو والې وایي دا 3-4 کاله وشو د تا درس یې منې واوري او ما ته څو ځل ته پیغور وکړه چې تا اوسه پورې ما ته قرآن یو ټکی نه دی ښیلی، او دغه مولا لګیا دی څه هر ځای کې وي د مو پښتو زبان کې درس کوي. پیژنې مینه چې کومې علاقې کې وي، خو زی واورم ریډو باندې او پوره دماغ مو کولاو شو ها، په قرآن باندې مزغه کولاو شو. وایي ما ته غیرت راغله، شرم راغله. وایي ما قرآن راواخسته ها. وایي دریم کال د مان دی چې زه تا دورې تفسیر باقاعده واورم. رجسټرونه کتابونه ورته وښیلو چې دا د کتابونه دا د رجسټرونه ما ولیکلو ها. ځکه چې موږ سره دوره تفسیرونه نشته، کومې حوالې چې ته ورکې تفسیر والا یا د کتاب والا موږ سره هغه نشته دي. زه نوټ کوم، کتاب کې لیکم. کتابونه رجسټرونه یې تر وخت تعلیم یافته سړی و 3-4 کتابونو تصنیف یې کړی دی، 3-4 کتابونه یې لیکلي دي. نو ډېر غټ اکرام یې د ما وکړه. دا څه شي د وجې نه؟ د دې قرآن د وجې نه. دا ډېر خلک د قرآن تفسیر واوري، څوک یې په ښه نیت واوري، مولیانی ټول واوري دی کوارډ کې، دا څه نه چې دی واوري په نیټینګ ګوري واوري. بعضې دې دپاره واوري چې یاره دغه ځای کې غلطي کړې دی او دغه ځای کې غلط شي او دغه ځای کې غلط شي چې مو اعتراض ورباندې وکړو. او بعضې کې انابت وي هغې دې دپاره واوري چې یاره موږ څه فایده حاصله کړو. پوهېږې خبرې ونه. یوه ورځ ما دا ویلو چې یاره د سلام قرآن کې 12 معنی دي ښه. نو مو یو شاګرد و هغه باندې یو مفتي اعتراض کړی و چې مړه دا چې ځان نه لګیا دی قرآن کې د سلام 12 معنی چېرته دي. نو ما ته راغلو ویلو چې یاره مولانا صاحب ما ته خو داسې ما باندې اعتراض وکړه مفتي. کلی کې لوی مفتي دی هغه چې دا پرپیګنډه وکړي خو لوی مصیبت دی. ما ورته ویلو چې زه درته وښیم که نه. حوالې ورته ولیکلې چې قرآن کې سلام دی کې په دې معنی راغلی، دی کې په دې معنی، دې معنی 12 معنی ورته سره د حوالو آیتونو سورتونو ولیکلې. کله چې مفتی صاحب ته وروړې، مفتی صاحب سر ټیټ کړی دی، نن هم بیا غلی دی او بیا خبره نه دی کړې. ها پوهېږې خبرې ونې. نو قرآن کې به محنت کوې ها، چې قرآن کې غلطه ترجمه وکړې ها، او په خدای یقین وکړه چې غلطه ترجمه وکړې او غلط تفسیر وکړې ها، چې تا ته به دا ټول مولیان رسي ها، تا څرمن به وباسي. خو الحمدلله په دې 150 کالو کې یا کم و زیاتو وختونو کې اوس پورې یو سړی هم نه دی راغلی. هغه 100% دا یقین دی چې دا قرآن ترجمه کوي، صحیح ترجمه کوي. نو بیا دا پرپیګنډې خلک یې دا ترجمې ما ورو دا غلطې ترجمې کوي، دا تحریف کوي، پلنکۍ کوي. الله دا خوله ماته کا. عوام چې دي دا ما بدګمانه کوه ښه. عوامو ذهنونه مه خرابوه، پرېږده وا چې د الله کتاب واوري، خپلو کورونو کې ریډوانو کې واوري، په نیټ باندې ګوري. نو ولې خلکو ته وسوسې اچي؟ او د تا وسوسې کار نه کوي. د قرآن درس انګریز نه دی بند کړی چې هغه سره کوتاک و، تی به په خولې بند کې، په فتوې به بند کې، تا پلار یې نشي بندوی. هسې لینے لګیا یې ښه، هسې خلص ښه کې. پوهېږې خبرې ونې. خلص ښه کې، خوله مسخه کا، غلی کېنه ښه. تا ته الله توفیق درکړی نه دی، تی بیانوی نه شي او تا ته زده نه، الله پاک علم در ځنه اخیستی دی، نه دی زده درته چې نیشي بیانوی. نو بل سړی بیانوي رکاوټ ولې غورځوي؟ مګر چې د عوام په قرآن باندې پوه شي ښه. پوهېږې خبرې ونه. الله اکبر. الله د مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي چې مو تاسو د الله په کتاب باندې عمل وکړو ښه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. او په اخلاص سره دعا وکړئ مردگان شوي دي، الله د دې در ثواب تمامو مردگانو مسلمانانو ته، د مو تاسو پلارانو ته، ټولو مردگانو ته ورسوي. الله جنتونه نصیب کا، دوزخونو نه بچ کا. الله رب العالمین مشکلات حل کا. چا باندې غربت وي، قرضې وي، خپلو خزانو نه مدد وکړه. مو د مدرسې کې کار شروع دی، ډېر دروند کار دی. الله رب العالمین په دې کې چا مدد کړې وي یا اراده وي ورته توفیق ورکړه. الله رب العالمین قبول منظوري کا.